چې دا تاسو مرګه ثم عفا عنکم نو فقتلوا انفسکم خپل ځانونه مړه کړئ خپل ځانونه نو ګورئ خپل ځان خو څوک نه وژني څنګه فقتلوا انفسکم د دې معنا دا ده چې ستا د دین چې څونه خلک دی گویا کې دا داسې دی لکه ستا خپل ځان نو خپل ځان مړه کوي خپل هم مذهبي مړه کوي چې دا ناکاری کړې ده او د سخي عبادت یې کړې ده او دقه به طریقه شي د مفسرین لیکلي داسې خړه غوندې راله ترګمي شان او دا کېناستل او دا نورو لګېدل او دا سټونه تېول 80,000 کسان په ورځ ووژل فقتلوا انفسکم معنا دا ده ذالکم خیر لکم دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده د خودکشۍ معنا نه ده دلته ګورې چې ځان په خپله مړ کوي ذالکم خیر دا دپاره ډېره غوره ده عند بارکم په نزد خالق ستاسو فتاب علیکم پس قبول د توبې وکړو په تاسو باندې انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله تعالی ډېر توبه قبلونکی او مهربانه دی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دا یو بلې واقع ده دا دلته ګڼ واقعات چې په قرآن کې دا به هر یو واقعه مفصله راځي دا دلته یو فهرست تاسو مخې ته ږدي څنګه چې تاسو د کتاب فهرست دي که نه نو پای کې دا بابونو فهرست ورکړی نو ته بیا دلته ګورې بیا هلته راغلی او بعضې کې بعضې کتابونه لکه د بخاري ترجمة البابونه دي نو پای کې مختصره تشریح ورسره پوره تفصیل لوستي بیا پوهېږئ پرې باندې دا دغسې یو فهرست دي د ناکارو قرآن دلته پیش کوي نو دا یو بل دغه و چې موسی علیه السلام دلته خبره دپه رپه کړه سخی راواګېسته او ویسېده او ویرې که او په سمندر کې ایله وکړو او بیا موسی علیه السلام ته د دې نه هارون علیه السلام ته متوجه شو او غریب یې د سر نه مونی او د ګیري نه مونی او راښکه یجر الیه قرآن وایي ځان ته یې راښکه هغه ورته وایي چې یبنا امه لا تشمیت بی الاعدا د مور زویه دشمنان را باندې مه خوشحاله کوه هغه به کېده دا خلک به نه کړی دی خو نه منه کېدل نو موسی علیه السلام ویل ته به ما پسې راغلی وی که نه نو هغه ویل چې که په تاسو درغلی وی دا قوم به دوه ډلې شوی وی نیم به ما څه درغلي او نیم به سامیر څه پاتې شوي نو په دې نقطه باندې زه تا پسې نیم درغلی نو بیا موسی علیه السلام غوسه چې سړی شو نو بیا یې بخښنه وغوښته د الله نه ځانه د ورور دپاره اب هغه ځای کې نقطه وایي چې دا ابن امه ولې وایي پوهېږئ پرې باندې د مور او د پلار دواړو نه نو چې دا خبره وشوه او سامري ته ویل چې ستا خو دا صدا شوه تا خو یو سیاسي چال چلولی و بعضې خلک دي دین کې ځان دپاره د سیاست لارې راوباسي یو سړي سره به نالګي په سیاست کې هغه د مذهب په رنګ کې ښکاره کړي او خلکو ته یې بدنام کړي چې دا عقیده خراب ده او دا عمل خراب دا یهودي چال دی او شاه ولی الله وایي موږ کې چې کوم ملا خراب شه که نه ففیه شبه الیهودیه ده کې د یهودي مولیانو مشابهت پیدا شو نو کله کله دا سیاسي رنګ تا سره به مذهبي اختلاف نه وي نو دا به تا سیاسي رنګ باندې خو تا نشي والی نو مذهبي رنګ باندې به تا باندې دا کوي چې ورکه د عقیده خرابه ده او پلانې خراب دی ډېرې خراب نو ځکه دلته دا خبره وشوه چې دوی هغه ته یې ویل چې ستا لپاره به دا سزا وي چې ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس ستا سزا دا شوه چې تا دا چل کړی و سیاسي
چې د موسی علیہ السلام نه دا قوم زوالم او موسی داسې الګ تلګ ځان له پرېږدم. اوس د الله شان ته وګوره، ستا دا سزا شوه چې ته به په دې ژوند د دنیا کې وایې چې لاس مه راوړه، لاس مه راوړه، په شا به تښتې د خلکو نه. د دې وجې نه سامي یې په دې سزا کې دغه شی دی، په دې ځنګلو کې شا کېده، او چې چا به ولده به روان شي چې رانه شي، ګورې رانه شي، په شا به تې منډې وایي ان تقول لا مثال، ګوتې به راوړه، ګوتې به راوړه، او چې چا به له ګوتې وړلې په دواړو به سخت بخار او تبه راغله. دا سزا ورته الله دغه کړه. نو اللہ رب العزت دلتا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دربار تلاڑ نو علتا دغا کئی ثم بعث نوئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ آغا نو چدوی دا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ازان سر اویا کسان روان کرد، سنادی دے یہود، سرداران دی یہود آلتا لاړو. چې لاړو وریځ نری غوندې وریځ براله په کویتور باندې موسی علیہ السلام پټ شو. دوی دا خبرې ټولې واورېدې چې داسې چل دی، داسې چل دی، داسې چل دی. چې دا کله دا وریځ پورته شوه، دوی ورته ویل چې په دې باندې کار نه کېږي، ته ځان له زموږ نه الله سره ملاقاتونه کې ارنا الله جهرة، خدای راته په ډاګه وښایه چې موږ یې وینو. اوس دا د الله لیدل خو به کېږي، خو په قیامت کې به کېږي. په دې دنیا کې الله څوک نشي لیدلی. لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر دی. نو په دې حادث سترګو قدیم ذات نه لیدلی کېږي. نو دا دې ناجایزه سوال و. تندر اللہ تعالیٰ ادا کا او پا تن باندې ټول مړ شو. موسی علیہ السلام په جړا شی زما ربا ما د قوم خيار راوستی او هغه تامړ کدای خيار یا خيار سوالو ښا دا په بنی اسرائیل کې خيارو چې دا سوالونه کول، او زه په بنی اسرائیل ته سوی ما خاصم بوختان ته اشقوم دی چې خزه وسره له مشران بوتل وادر له ملک لالتا دا وسه جواب کو. نو اللہ تعالیٰ بیا را ژوندي کړو، دغه شی نه را ژوندي شو. ځکه وایي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ هغه وخت یاد کوي اے تاسو یعنی ستاسو پلارانو دا خبره کړې وه اے موسی لن نؤمن لک هیڅ یقین نه کوو په تا باندې موږ حتی نر الله جهرة اتا چې وینو الله موږ په ډاګه. جهرة معنا ظاهرا ترجمه ده، او جهر بالقرات هم داره ظاهره ول د قرات دای معنا ده. فاخذتكم الصاعقه پس اونیو تاسو لرا تندر تنری عذاب راغې وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل. بیا موسی علیہ السلام په الله ته په جړا شو، دعا یې وکړه، نو الله دعا قبول کړه. ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا منگا را ژوندي کړه تاسو را پس د مرګ نه. دې معنا دا نه وه بعضې داسې مفسرین دي هغې وایي داسې په دې باندې بېهوشي راغلې وه. دا مفسرینو محققینو دا خبره مسترد کړې ده چې نه واقعي مړه او الله رب العزت بیا را ژوندي کړل موسی علیہ السلام په دعا لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړئ. دا ورپسې کوم آیات چې وایو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. دا د کویتور د میدان تیغ خبره ده. هغه دا ده چې کله دوی میدان تیغ ته لاړل، موسی علیہ السلام ورته وویل چې الله رب العزت راته ویلي دي چې دا بیت المقدس او فلسطین په دې باندې عمالقه قابضو، عمالقه کافرو. تاسو ځان تیار کړئ چې جهاد ورسره وکړو، جهاد ورسره وکړو. نو دې ښار ته به تاسو بیا موږ منتقل کړو دې میدان تیغ نه. تیغ اصل کې تحیر او حیرانتیا ته وایي، او دوی په دې میدان کې راګیر شوي متحیر شوي، نو جهاد به پکاري. نو دا
په دنیا کې یو هندو ډېر لوی بزدله دی او یو یهودي ډېر بزدله دی او دا دواړه بزدلان موږ ته یو ځای شوي دي خو موږ زموږ کې د منافقت نمایان شوی دی نو موږ د هغې نه زیات بزدله نو اوس موږ د هندو نه م یېرېږو د ورورولۍ لاس ورکوو او دوستۍ لاس ورکوو هندو څه ته وایي هندو چې ته د هندو نه یېرېږي خدای دې غر کا هندو نه به م یو مسلمان ویېرېږي او د یهودي نه به م ویېرېږي دی موسی علیہ السلام ته ویل چې که څه خوراک مراک یې راته وښایو دغې کې موږ نه یو موږ هغه مجنونان نه یو د وینې ورکولو موږ خو د پیو د جام د دغه دا چې کوم دی یاران یو تاسو ته خدای لاړ شئ او وجنګېږئ او که دغه مشاړه که نه دا خلک هم ټي وي ایسته ته وګوره چې څنګه موږ په منډې درځو ته مړ که ماته یې پرېږده پوهېږې په دې باندې نو موسی علیہ السلام حیران شو نو الله ته وایي په دې قرآن کې به راشي چې الله د ځان او د خپل رور ذمه دار یم دا رور بیا مروري که نه په هغې دا دغه وایم د الله پیغمبر دی وایي د ځان او د خپل رور ذمه داري یالمه او ربه دا خو داسې بزدله کوم چې ما ته وایي چې فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهناک یو د محمد مصطفی صحابه و چې کله په بدر کې 313 کسان ورسره دي د قافلې د نیولو دپاره د قریشو قافله نیسي چې د ابو سفیان په قیادت کې د شام نه را روان او کله چې ابو سفیان خبر شو نو هغه په تیز رفتار اسبانې مکې ته سړی ولېږه او ابو جهل خبر که چې محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګري قافله نیسي د دې دفع وکړي نو هغه اعلان وکړو په مکې و 1000 فوج برابر که جرار او را روان شو ابو سفیان ډېر هوښیار و هغه دا د معتاده لار پرېښوده د بدر ده او د سیند په غاړه باندې مکې معظمې ته تاو شو اوس جبریل راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې ابو سفیان د لاسه ووته خو ابو جهل بدر ته راورسېد او ستا سره خدای وعده ده چې یو به دله درکوي یا به عیر درکوي یا به نفیر درکوي نو عیر قافله ته وایي خو لاړه او نفیر فوج ته وایي فوج راغی اوس نبی علیہ السلام د انصارو د مدینې سره دا لوزنامه وه چې مدینې ته کله په تا پسې دشمن راشي نو موږ به دفاع کوو د دې معاهده کې دا شامله نه وه چې تا سره موږ بار ته ځو په دشمن پسې نبی علیہ السلام پاسی تقریر وکړي یو مهاجر پاسی یاره جی بس چې ته څه به کوو نبی علیہ السلام بیا پاسی بیا تقریر کوي انصار مدینه الخجی منګه ته لکه دا خبره کوي تاسو سعد رضی الله تعالی عنه ورته وایي د الله پیغمبر موږ د موسی علیہ السلام د ملګرو په شانتي نه یو چې هغه ته ویل فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون موږ ته دا خبره کوو چې فاذهب انت وربک انا معکما مقاتلون تاسو ته خدای ځئ موږ به هم در سره یو ځای به جنګېږو او سعد صاحب ورته وایي چې یا رسول الله سر بنا ببرکت الله د خدای په برکت روان کا چې بس ورځو پې د نبی علیہ السلام په دې خبره انتهایی خوشحاله شر بخاري حدیث دی او وی ویلی چې سیرو ببرکت الله ځئ د الله په برکت روان شي دې لپاره مې خبره وکړه دې لپاره چې انا معکما مقاتل صحابه او انصار مدینه رضوان الله تعالی داسې څوک وایي که نه دې مخ د ځمکې داسې خلک نه دي لیدلی د پیغمبرانو په تابعدارو کې دې اسمان داسې خلک نه یې لیدلی کوم چې صحابه رسول دا خو دا خلک دروغ وایي په مونږ باندې چې مونږ د صحابو هتک کوو مونږ د صحابو بېعزتي کوو العیاذ بالله العیاذ بالله دا چېرته کېدی شي نو مونږ دروغ وایي په مونږ باندې
تاسو ما دا سیاسی چالو نه دي زکوائی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکو وظللنا علیکم الغمام. نو دا چکلا دوی میدان تیح کی دی نو نوار دے د سر د سوری کولو د غنشته نو وریاز پی اللہ غمام وریازی توائی نو اللہ پی وریاز سور اکڑا د خوراک سکا کس انتظام نشتا نو اللہ تعالی من ترنجبین توائی منا د دې واوره چې دا کم خلق د واورې د علاقې هغې ته پته ده ما ته هم پته ده نو دا واوره دوه قسمه رالویږي یو د دانې دانې رالویږي وړې وړې دانې او یو پوسقۍ د مالوچو په شانتې راګرځي داسې پوسقۍ نو دا پوسقۍ به دا بوچړې غوندې ونې وي په میداني تیح کې دوی به سار راپاسله بس ډکې وي نو هغه پوسقۍ به راټولولې او هغې ته ترنجبین وایي او د ګبین نه به خوږ او مړزان بعد د جنوب دا باد وی براواولو ته او د مړزانو دا سیلونه بیا راوړو دوی پرې خواګانو باندې او دوی چې به څونه په کار وو هغه بیا ونیوله ولالول بیا پخول دا معنا نه وه چې بني اسرائیلو ته تیار روړیګانې راتللې دا چا ویلي دا کم کتاب کی دی دا خو نه پر قرآن کې شته او نه په حدیث کې او نه پر فقه کې شته او نه په تاریخ کې او نه په سیرت کې شته دا چا ویلي دي چې تیار روړیګانې بول راتلې تیار روړی د سره نه وه پکې که ډوډۍ وی نو هغوی به دا مطالبه کوله چې غنم منم موږ کرو نو هغه ویل بیا ښار ته تله پکار دي او ښار ته چې په جهاد به ځي بیا په دې زلزله راله نو دا هغې ته اشاره ده او سلوا مړزانو ته وایي مړز دی یا د مړز په شان دی خو مولانا اشرف علي تانوي وایي بټېرې دی مړز ته وایي په اردو کې پوهېږئ پرې باندې او دا ډېره مزداره غوښه ده او قدرتي کار دی دا پر عربو کې ډېر هم دي د عربو کې چې روانې که نه که په د اماراتو کې که په د سعودي کې نو دا شګې دي که نه نو دا مسواکۍ ونې کرلي هلته دلته موږ شوي به خلکو کرلې که نه په حکومت په روډ باندې اوس نور شی نه کری دا لاچیان دا کری که نه هلته خو دا شی نه داسې نه کېږي یا کجوري کري نو هغې لپاره د اوبو انتظام کړی خو هغه طرف ته په دې شګو کې دا دغه بوټي کرلی دي د مسواک سم شپولونه دي هغه دا په شګه کې کېږي نو دې داسې ورته روانې که نه دا مړزان به سیلونه ترې راوځي او بیا ورپځای کېږي دا ته په ګاډي کې روانې که نه دې روډ ته به راوځي او چې دا ګاډی پرې راشي بیا ننوځي نو هلته دا هم ډېر هم دي نو دا به داسې دی دغه به هوا به راوالوځول نو دوی به چې څونه نیولو به نیولو او دا ورته ویلی شو چې ادخار به نه کوئ دونه نیسئ چې په موقع کې خورئ او بیا به الله تعالی نور راولي دوی چې ادخار شروع کړو نو کاته ورانه کړه که نه نو ځکه وایي وظللنا علیکم الغمام دا یو لوی احسان دی چې د سوري پروګرام وشو سوره که مونږه په تاسو باندې وریځې لرا وانزلنا علیکم المن او نازل که مونږه په تاسو باندې ترنجبین لرا والسلوى او مړزان ویل مونږه کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ تاسو د پاکو رزقونو هغه نه چې مونږ یې دله درکړي دي خورئ او څکئ د دغې نه وما ظلمونا دوی زیاتی او نکا دی قوم زیاتی او نکا پا منگوانی اللہ وائی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو دوی پخپلو خالص پخپلو زانون بانی زیاتی کون کی اگر دا دے چی دائی ویلی چی یہ رجی تا خو یو خوراک دے مرزان دی او ترنجبین دی او سارم دی او ماخام یو خونه دا خودو دی کنه وی چې یو ډوډۍ ته چاته ورکې او سارو مغی او ماښام مغی اگر چې هغه دوه درې څلور قسمه نو خلک پکې داسې وایي
خلق دا خبره داسې کوي چې به یاره بس په یو خوراک باندې موږ راګیر کړي بس هغه یو شی را باندې خوري حالانکې دا یو نو هغه دو نو دوی ورته ویل چې یاره جي په یو خوراک خو موږ نه شو نو ټینګېدلی نو بیا موږ له داسې پکار دي چې دا اوږه او پیاز او ټماټر او ماټر او که نه غنم او دا نسکان مسکان او دارنګې دالونه مالونه موږ لپاره پکار دي دا به تفصیلا را روان دي خو دلته ورته اشاره ده کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا دوی زیاته اونکه په موږ لیکن نو په خپلو خالص په خپلو ځانو زیاته کوونکي وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ چې دوی دا مطالبه وکړه نو میدان تیغ خو یو شړه ځمکه وه بوچړي بوچړي ونې پکې وې نه پکې اوبه وې ځکه خو د اوبو انتظام به مسله به مس راشي نه پکې سوری و نه پکې پټي و نه پکې باړۍ وي نه پکې باغونه و چې دوی دا مطالبه کوله نو موسی علیه السلام ورته ویل چې بیا خو به ښار ته تله پکار وي خو ښار ته خو بیا چیزونو په جهاد بوځو که نه ښارونه خو خلکو نیولي دي وَإِذْ قُلْنَا آغا وقت یاد کئی چی اویل منگا ادخلوا هذه القرية دن شئی دی خارتا دا قریه دا کنا دار تقری نساز شوه دے اجتماع تویلے کی راجمکی دلو تویلے کی او قریه تا قریه زکا وائی او خاریه تا زکا قریه وائی یولی که خلق راجمکی دی وجنا قرام المستیاتم وائی قراج ستوي میل مستیاتم وای ځکه چې میل د میلمه لپاره خلک چې کوم دی نو چای اوبه شربتونه وروټو چرګان مرګان وریجې مریجې ډېر شی نه راجمع کوي ځکه هلته قرات هم ځکه قرا وي یا سړی وایي که نه بحرمة الشیخ الذي سن القرا واسس البنیان فی ام القرى د مدینې ته ځکه مدینه وایي ښه چې دې کې اجتماعیت راځي جمعوالی راځي ده دننه شی دې کلي ته دې کلي نه مراد اریحه بیت المقدس چې ورته ویلی کېږي خو په دې کې خو عمالقه اوسېدل او هغه لوی لوی بلاګانو موسی علیه السلام به راشي په دې قرآن مجید کې را روان دي 12 کسان یې منتخب کړه نقیبه ټکي هلته راغلی نقبا راغلی دی چې تاسو به لاړ شئ دې کلي ته دې ښاریې ته او د دې عمالقو به ما ته پوره معلومات راکړي جاسوس په شکل باندې ولیږل څنګه چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاسوس په شکل مکې ته خلک لیږه او د قریشیانو هر ورځ معلومات به نبي علیه السلام ته راتلل چې نن دا کار کوي نن دا کار کوي نن دا کار کوي دغسې موسی علیه السلام ولیږل او ورته ویلو چې راشي نو رپورټ به ما ته پیش کوئ نو داسې وشو چې موسی علیه السلام هغه ملګري واپس شو نو 10 کسان لاړه او قوم ته خبره وکړه او قوم خاصم نر قوم و چې هغه دونه لوی لوی بلاګان دي او دا چل دی او دا چل دی په بصیرو پکې ډېرې زیاتې خبرې هم کړي هسې خبره خو ډېر غټ غټو مضبوط او دا 2 کسان چې دي کالب او یوشع ابن نون علیهم السلام دا 2 کسان درستو قرآن هلته د هغې ذکر کړی الا رجلان یې ټکی ویلی دی چې دوی صحیح رپورټ پیش کړ او دې قوم ته ویلي چې کابلي یو کابلی و نو هغه دغه ورته تعریف به وچېرته نو استاد ورته چې لکه ته خو د کار اړویې نه او داسې د وجود غټ دی هغه ویل په وجود مې مه سویل ایمان را پکې نسته کالب او یوشع ابن نون ویلي چې په غټوالي د عمالقو باندې مه شئ که تاسو ورلی او تاسو یې ولیدئ دا ښار به یې پرېښی او تښتېدلی وی صحیح رپورټ یې پیش کړه که نه
خو هغه نورو چې کم خبره کړی لسو کسانو خو ورته دا ویلي چې ورتللی او اوبه م خوري بس همدا نو یهودي او هندوخاس هم ډېر نر دی نو بس دوی ویل چې موږ پکې نه یو ځکه خو یې دا ویلي موسی علیه السلام چې فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون دا دې ځکه ویلي نو وایي فکلوا منها خورئ د دې خاریې نه هلته باړۍ دي هلته روبو انتظام دی حیث شئتم کوم ځای چې ستاسو بیا خوښه شي رغه ده او وادخلوا الباب سجدا دننه شئ دروازې د ښار ته په حالت د سجدې کې یعنې معنا دا ده چې کله تاسو فتحه وکئ نو ظالمان کافران او بېدینه او بدماشان چې کله فتحه وکړي نو هغه بیا د هغې ډزې کوي او ډومبکې کوي او په خلکو ظلمونه کوي او نیکان صالحان او پیغمبران او د هغې جانشینان چې فتحه وکړي نو هغه فوراً د الله تعالی ته عبادت وکړي او 2 رکعته لمونځ وکړي او شکریه د الله تعالی ادا کړي نو تاسو چې دې خاریې ته دننه کېږئ دروازې ته نو د سجدې په حالت کې به تاسو دغه شئ یعنې تواضع سره به دننه شئ تواضع سره نو یو خو به ستاسو عمل دا وي چې د سرکشانو په شان باندې به په تکبر کې نه ننوځئ نمبر 2 دا چې په خوله باندې به دا وایي چې حتوتن او د حتوتن معنا دا ده چې حط عنا خطوایانا اے اللہ زمونږ نه زمونږ ګناهونه اورجوه دا به وایي او ننوځئ به دوی چې لاړه که نه خو دا ګورې موسی علیه السلام اوس نشته هارون علیه السلام دا دواړه وفات شوي په میدان تیه کې دا د یوشع ابن نون په سرکردګۍ کې دلته ورسېدل نو دونه بیکاره قوم دی چې کلي خاریې ته ننوتل نو کېناستل او په دې تولان دې باندې په کوناټو باندې به تولیدل او دننه کېدل او په خلو باندې بیا دا ویلې چې حنطة فی شعیرة غنم په وربشو کې ګډوډ غنم په وربشو کې ګډوډ یعنې د خدای او رسول په خبرو پورې ګپ لګول دا د یهودي قوم روش دی نو ځکه وایي ادخلوا الباب سجدا وقولوا په خوله وایي چې حطوة یعنې حط عنا خطوایانا نغفر لكم خطاياكم موږ به معاف کړو تاسو ستاسو ګناهونه وسنزيد المحسنین او زردا چې زیات به کړو موږ نیکانو له نیکي د دوی فبدل الذين ظلموا قولا پس بدل کې واغېسته ظالمانو یو وینا لرا دې کې به لږ تقدیر به کوو نو بیا پرې ځای پوهېږئ یا داسې فبدل الذين ظلموا قولا قيل له نو وایي فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهما بدل کا ظالمانو هغه وینا لا چې دوی ته ویلې شوې وه بغیر الذي قيل لهما په یو بله وینا باندې چې هغه دوی ته نه وه ویلې شوي دوی ته خو یې ویلي چې حطوتن به وایي دوی ویل حنطة د حطوتن معنا زمونږ ګناه ورجې او د حنطوتن معنا غنم او پی شعیرة په وربشو کې ګډ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء پس نازل که منگا پای کسانو چې ظالمان دی گندا عذاب د جانب د آسمان نا بما کانو یفسقون په سبب داږي چې دوی نافرمانی کولا گندا عذاب دار چې دی باندې طاعون بیماری رااله او 1000 کسان دی په یو ځل باندې مردار وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا میدان تیه واقعه ده
میدانی تیح کی د اوبو انتظام نو موسیٰ علیہ السلام تا مرگرو شکایتو کچھ سیب د اوبو انتظام ہونے کی گی دا بس چل کو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئے لے چی امسار آوالا اس امسار خونے دا خو سم بدیکو دے ہر شیب قیدہ یو کمر تے روا چوا باس ستاروبو انتظام بوش دا نیچریان چی دی کنا لکه سید احمد دے کالجانو سکوریانو خوڑیلوی باباجی دے کنا سر سید احمد خان خدا هم نیچری یعنی منکر معجزات دی خلق نیچریان دیتا ہوئی نو آگا ہوئی جدا مانادار چی دا امساوالو پر غرو خیجا نو آگا طرف تا چینه دا تو چیسی زینو دا دغه به د ګټو تر راچی کنسی او روان دی بلار شلته چینه و نه سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ پا عرض القرآن کی دا خبر لکلی دا نبی علیہ السلام کی دا قرآن پا سون ازمکو کی نازل شوے دے کمو ایک طولو سپر کھڑے دے دوی دی زیتم تلیم دا کمر مولانا مودودی ما پخپلی دلے دے دا دقسی دا غر یو جی دا او یو کمر دے او پاگئی کی وی دول سلاری دی دا اوبو دسی معلومی گی لکا چی پا زمانہ کی پا دی کی برابی دی دا ماچا سنگ دا اوبو لاری زچی کلا حج دا تلیو مکنا زمان ازخ بری امارات تو دیر تلما دا نهر زبیدہ ما دا دقو ما چیز دا معلوم کم نو پر یہ در پیدا کی ما کاتا پر العین کی ملترسی او نیرو چابو الدادے چاسو او چکالا منگا دا آج لارو زلتا زمانگ دا علاقہ کی او زمانگ او اجی سے دیا شاشا جی ورطا ہوئی ناغا موٹر راو سا و زمان مرگرے و تاسو زلدی آج نمخ کی پر زینو برزو پا منا بانی او پا مزدلپا بانی او بیا عرفات تے بوتو نو چی عرفات تلونو ما ورطا ہوئی چی اجی دا زین خوراتا خی خو یو بل زیب امراتا خی چی دا نهر زبیدہ کم زی کے دے دا هاری نورشید خزی چی کم نهر راوستے ہو کر ما تا اللہ برتا ہو خیمہ نو ایوزی تا چی ورسیدو دی عرادغن دی منان عرفات تروان شو نو آلتا گاڑی دی غر پر ویخ کے ادراو ویل راکوشو ماتے ویل نو سی غر تا چی دسی لگو چا تو خطو ویل دا نهر زبیدہ دے نو نهر باو کوتو نهر دا سی دے لاندیم گٹی خی دے طرفون تم گٹی خی پاسم پہ گٹا پرتا دا خبا کے دا ناقی می پکیولی دے نو چه ناقی می پکیولی دے نو واقعی دوبرا بیگی را بیگی و بیو چی شوی کنا دے طرف تم دا گندخان خطے و دے طرف تم خطے خیل دے رے او پر ایمینس کی اوبرا بیدی لی کنا دا منگ چه مولانا دا